الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم مسلمانانو، 1445 ہجری 2024 عیسوی یکم شوال المکرم دورکوٹی اخترز دادا مسلمانانو د پارا د خوشاله رز دا مسلمانانو باندې الله رب العزت د رمضان المبارک روزه پرسکړی دی دا داغي د پارا د خوشاله او تهوار دی. احادیثنم دا خبر ثابت دا چې د مسلمانانو د پاره پکال کې دو اخترې، یو عید الفطر او یو عید الاضحی. بیا د اخترونو د اجتماعاتو کې د دې فلسفي نو محترمو مونږ ته دین اسلام یو سبق را کوي، هغه سبق د اجتماعیت دی چې مسلمانان دا په یو ځای باندې راجمعي. د دین دشمنم مرغوب کیږي چې دا مسلمانان دا خو یو طاقت دی، د هر یو عبادت یو خپل فلسفه لکه مونږ او تاسو د رمضان المبارک روزي ونیولې د هغه روزو فلسفه سوا لعلکم تتقون. د رمضان المبارک د روزو فلسفه حصول د تقوا کچر تا مونږ او تاسو ته په دې روزو کې روزه نیولو کې تقوا حاصل شوي، یعنی زمونږ او تاسو په زړه کې د الله تبارک وتعالى ير راغلی. مونږه په دې میاش کې چې کم حلال کمایي وا خوراک کا مونږ د سحر د داخلي دونا تر د ماخامه پوری داغي نه منو منکون کیسو زمونږ او تاسو په سر باندې سپوجي او پولیس نو ولاړ. مونږ او تاسو خوراک سکاک نکاو که تپوس بده کو چې مونږ دا خوراک سکاک کولې نکاو ځکه چې رب ذوالجلال منع کړی دی.
مونږ یو جائز کار نه کوو اولی زکه چې رب ذوالجلال من کړی د دینا نو دا یو ټریننګ وو دا غونډه میاش مونږ د سهار نه ماښامه پورې خوراک سکاک نه کولو الکه دا اولی خوراک سکاک نه کې ځکه زمونږ رب پې خفه کېږي زمونږ الله ور باندې ناراضه کېږي نو دا یو ټریننګ مونږ کوو بیا 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 چې مونږ دا خبره د مونږ دونه تربیت او تدریب او مشق وشو پوره میاش چې مونږ او تاسو اوس نن د ورکوټي اختر رز دا چې ګورو با چې زمونږ او تاسو رب د سنه منع کړی دا مونږ د سنه منع کړی نو یو د رمضان المبارک پر وجو کې دا فلسفه وا بل مونږ او تاسو پای کې ټریننګ کو د صبر میاشوا چې مونږ او تاسو د نور میاشتو کې په صبر راوړو صبر وکړو دا رنګي د رمضان المبارک دا میاشت د همدردی میاشوا مسلمانانو پدې کې د مسلمانانو سره همدردی کولې افطاری پچم گاون کې خپل خپلوانو کې تقسیمولا نو دا د همدردی سبق چې مونږ او تاسو زده کړو چې دا روټین به زمونږ او تاسو اون کال کې به مونږ او تاسو همدردی کوو که چرته مونږ او تاسو غون کال کې همدردی نه کولا زړه کې محسدونه بغضونه کینه تعصبات نو دا مونږ تاسو روجي ونیولې خو زمونږ او تاسو تربیت ور باندې ونشو په دې وجہ محترم مسلمانانو علما ذکر کوي چې دا اختر چې دی کنه دا یوازې د خیسته جامو اچول نوم نه دی ښا وی لیس العید لمن لبس الجدیدا اختر نوم د نو جامو اچول نه دی انما العید لمن خاف بالوعید اختر د هغه چا دی چې زړه کې د الله یاره راغلی ده د روجو دغه ټریننګ وکړه نو انما العید لمن خاف بالوعید وی لیس العید لمن تبخر بالعود اختر د دینم نه دی چې تا خسته پرفیوم لګولی دی عطر دی لګولی خوشبویان او سپری دی کړي دی لکه اختر دی انما العید لمن تاب ولا يعود اختر د هغه چا اختر دی چې د پروژه کې په رمضان کې توبه استدا او دی بیا هغه ګناونو ته واپس کیږي نه دغه اختر دی ښا وی لیس العید لمن نسب القدور اختر د هغه چا نه دی چې مختلف قسمه خوراکونه تیار کړی دي انما العید لمن سعد بالمقدور اختر د هغه چا دی چې هغه خوش قسمت شو د پاره چې کوم څه مقرر شوی دی دی پاغي باندې سعادت منو ګرځیدا لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا ندی اختر د هغه چا چې د دنیا په نمایش سره دی مزین شو انما العید لمن تزود بزاد التقوى اختر د هغه چا دی چې چا ځان سره تقوا تو خواغستا لیس العید لمن تجمل باللباس والرکوب ندی اختر د هغه چا چې خسته خسته جامې او سورلې پیدا کړې دي چې په دې باندې سورلو باندې بچکرې ووا انما العید لمن غفرت له الذنوب اختر د هغه چا دی چې د ګناهونو معاف شوي چې ګناهونه مو نه معاف شوي کړه
بیا اختر دے مبارک شا بیا خود دیس پیدا نشتا زما گناہونا خو آغا شانتی دی ما خو توبہ وی نستا زما گناہونا بمابشوی سنگیا انما العید لمن غفرت له الذنوبا لیس العید لمن رکب المطوایا ندی اختر دا آغا چا من رکب المطوایا چاچه ځان ته غټه غټه بسترې او قالینونه وغوړولا انما العید لمن ترک الخطایا اختر د هغه چا دی چې د ګناهونو پرېښودي دي لیس العید لمن بسط البساطا انما العید لمن جاوز الصراط اختر د هغه چا دی چې دی پکې صراط ورکراس کو نو محترم مسلمانانو د ورکوټي اختر ورځ دا د خوشالو ورځ دا د مسلمانانو د پاره دا مونږ ته د اجتماعیت درس راکوي مسلمانان په دې کې یو میدان ته راوځي عیدګاه ته راوځي را رواني الله رب العزت هم ډېر زیات خوشاله دې ته بعضي کتابونو کې یوم الجائزه ویل کېږي دا اختر دارس چې ده کنه یوم الجائزه د بدلو ورکول ورځ او بیا چې دا کم خلق را جمع شي بعض روایاتو کې راځي دوی ته د الله رب العزت د طرف نه اعلان کیږي چې تاسو پاسه په داسې حال کې تاسو ټول ګناهونه معاف شو او تاسو ګناهونه په نیکو سره بدل شو دا وړو کې اختر ورځ یوم الجائزہ د ورکوټي اختر شپه لیلۃ الجائزہ نو محترم مسلمانانو چې مونږ او تاسو د دې راغونډېدو نه دا سبق حاصل کو چې مونږ مسلمانانو کې دې اتفاق او اتحادی دا یاد ساته نن د غیر خلق سازش دادې اغي چرتم په دنیا کې مسلمان یو کول تنپری دی دا داغي یو لوی ایجنډا دا او داغي اثرات مونږ او تاسو ګورو کال پکال باندې نوې نوې فتنې نوې نوې فسادات نوې نوې فرقې هغه را پیدا کیږي ځکه غیر دا نه غواړي چې دا مسلمانان دی په یو پلیټ فارم باندې را جمع شي بس مونږ په دنیا کې حکومت کوو او دغه مسلمانان دی به یو بل د خپو نه راکاږي په وړه وړه خبره باندې ما یو بل کافر کوي د دې میز کې به نفرتونه اوس محترمو مسله عالمی ده په تمام دنیا کې چې دا تمام مسلمانان د هر اسلامی ملک حکمران چې دا د بل اسلامی ملک د حکمران داغه سره دا ضروري خو تاسو ګوره نن د ډېر اسلامیک کنټریز هغه يهوديانو سره دوستی شتا د هغه پیرنګیانو سره دوستی شتا د هغه ظالمانو سره دوستی شتا حالانکه دین الله رب العزت منع کړی دا اسلامی ملکونه په خپل میز کې داغي دوستانه تعلقات نه جوړیږي دا که زمونږه سعودیا دی نو د يهودو سره سونه لوی دوستی دا تیر شوی کال د 2024 کې چې په سعودیا کې د اسلحو نمائش کې دا پای کې د هغه اسلحو نمائش کو کم چې يهوديان جوړی کړی دي او هغه اسلحه په فلسطین کې د اسلام او د مسلمانانو خلاف استعمالي دي نو داسې اسلحه او په اسلامی ملک کې بیا هغه ملک چې پای کې عالمی مرکز دی بیا هغه ملک چې ارض القرآن دا په هغه کې د يهوديانو د اسلحه نمائش نو محترم دا زمونږ د مسلمانانو په مخ یو سپېړه ده داغي وجه دا چې زمونږ د زړونو ډیر زیات واړه شوي دي نن د یو ورور نه د خپل ورور عزت نه برداشت کیږي دارنګه محترمو نن د تر زوی دا هم د دشمنانو لسته ورشته دي نو کومنګ او تاسو دا غواړو چې زمونږ د روجي زمونږ اعتکافونه
دارنگی زمونگا استاسو اعمال سحری افطاری نوافل دا عبادات دا قبول شی احادیث مبارکو کے راضی محترم ہو زمون دا عبادات با الاغی قبلی گی چھ دا یو مسلمان زلکے دا بل مسلمان دا پارخیری نہیں روجی ممونی والے سحری ممکولا افطاری ممکولا گاونڈیانو تمم لے گلا اختر مستم راجم شو دا اتفاق اتحاد مظاہرم کوا خزل کی مخیری دی دا مسلمان دا پارا میں فضل کی خیری دی محترمو دا احادیث مبارکون دا مضمون ثابت دے دا چا پڑھ کی چبل مسلمان تخیری دے دا اس یو عمل دا اللہ رب العزت دربار کی قبولیت تنرسی ترسو چیز رڑن دے پاک کرے لٹور ناول بخبر رڑن پاکو وخمو دا کنا دا چاچا خواہر چرڑن با پاکو دا کار دیر گران دے دکا میاش روجیونی ولی شوئے اب یاملن پاکی گی محترم مسلمانانو روجی اونی ولی انقلاب را نغی تبدیلی را نغللا یو دا خبر شوا دوے محترمو چونکہ دلوی اختر لوی اجتماعی یو لوی عبادت شوی یو تاسو لپتا دا چه ہر مسلمان دبل مسلمان روڑ دے ہر مسلمان دبل مسلمان سرے روڑ دے دا سبق دا بحاصلول پکاری چه ہر مسلمان ہر کلمگو دبل کلمگو روڑ دے او حدیث مبارکو کی رازی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تمام مسلمانان چی دی کا جسد واحد دا پشاند یو بدن دی تمام مسلمانان دا پشاند یو بدن دی پا دی یو بدن کی چی پا سر باندی بوج دی نغون بدن تداغی احساس کی کنا کسترگ باندی تکلیف دے نغون بدن تداغی تکلیف دے کہ یو گت باندی تکلیف دے غون بدن تاغا درد مخصوصی گی نجی پا دنیا کی پا علاقہ کی پا یو مسلمان تکلیفی او بل مسلمان تا احساس او نشو دیر پا قبل ایمانو یری آیا نن پا دنیا مسلمانانو تا دا اہل فلسطین دا مسلمانانو داغا چغو داغا آہونو داغا دردونو چه داغی مخامق داغی بچی علالی گی نن دا دنیا مسلمانانو تا داغی احساس دا نن دا مسلمانانو خورو چه اغا پا جیل کے دا دک پیرنگیانو دا یہودیانو پا جیلونو کے داغی تور ویخت سپین شو داغی دا زوانے اغا زندگی ختم شوا اغا بوڑے شوا ہنگو تاسو بیام یارا خپا کے جامعیمو چولی او اختر دی مبارک شو روجی او تراوی دی مبارک شا تپا کم اخلی مبارکی ورکے دا غستا مسلمان خور ندا اغا خپا دا امریکی پا جیل کے اغا بوڑے شوا ظلمون وسر کئی او محترمو تاسو تا دا آغا خلقو دا ظلمون پتہ نشتا یو کالی یو مشر عالمو اغا عالمانو تا دا یو زنانا خط پڑاو اغا زنانا دا گوانتانامونا خط را لے گلی مسلمانانو تے پیغام ورکڑی دے چی اے مسلمانانو مونگا دا تم نساتو چی مسلمانانو کی با سوک دا یوبی غنتا پیداشی سوک با دا ابن قاسم غنتا پیداشی دا تم دا مون ختم شوی دا خو مونگ بل مسلمانانو نا یو گزارش ورتکو چی دا یہودیان دا ظالمان زمون نسل کشی کئی نو میرو بانیو کی امونگ لدا سی دوایان راولی گے چی زمون خودی نسل کشی نکئی کنا محترم مسلمانانو دون ظلمونا مونگ چتا سی جڑلی دی چی ربا نور وسخ میں نکی گی حکومت خو ما سر نشتا اقتدار خو ما سر نشتا نو اے ربا زمانہ خورکے چه دا خلق و سر ظلمون کئی اے ربا تو خو آغا ذاتی چه تا یونس علیہ السلام دا سی زین رہا کا چه آغا زیت دا تلو راتلو دا غیص ترتیب نکی دا مئید میدین دے رابار کا دا مئید گیڑے نا پتورو تیارو کی دے یونس علیہ السلام رابار کا اے رب ذوالجلالہ
تو خو آغا ذاتی اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. نن بیت المقدس مسجد اقصا دا یاد ساتے مسلمانانو، بیت المقدس مسجد اقصا او فلسطین دا یاد ساتے. دی سر زمون سے دا وطن او دا ملک رشتہ ندا، دغه فلسطین سرا زمون روحانی رشتہ دا، دغه ارض الانبیاء دا. دغه بیت المقدس دا چې کله نبی علیہ السلام مدینه منوره ته هجرت کړی دی نو قبل اول په مدینه منوره کې دا بیت المقدس. نن هغه بیت المقدس هغه پاک ملک هغه پاک علاقہ د انبیاء وطن هغه ته دکا پلیت خلق را دن نشوی دی. دغه پلیت خلق الته کی ګرځي، د مسلمانانو بیزته وکي، د زنانو بیزته وکي، واړه واړه ماشومان بچی هغه حلال کا، هغه مظلومان چغي ویا. الله رب العزت دے په دنیا کې په دې اسلامی ملکونو کې د دې حکمرانانو کې غیرت پیدا کی. سون عوام الناس چی دی دا 80% ارسن قربانے تا تیار دی، پنڈنگ تا تیار دی، خپل سر ورکولو تا تیار دی، جہاد تا تیار دی، قتال تا تیار دی. خو چونکہ دا سی مشر نشتر یو اسلامی ملک، زکا ار یو اسلامی ملک اغا زان غلام گنل دے و غلام زان گرزول دے. ہر اسلامی ملک سوک دا آزادے آواز نشی پورتا کولے، لکه چې دا ټول مسلمانان د تمامی دنیا دا بسی دا به ټول مرد امریکی غلامی کوي. اے مسلمانانو یو آغا دورو چې خالد بن ولید رضی اللہ عنہ د 60,000 کفارو مقابلی تا اغا یواز اتلو، اغی که دا جذبہ دا فلیقاتل وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اے محترم مسلمانانو زمون دا ملک پاکستان دام اسلامی ملک دے، دا دی آئین عین دا قرآن و سنت برابر دے. دا مونگ چے کمی خبری کو دا سے دا ملک پاکستان دا آئین خلاف خبری ندی. دا کم زمون پا دے ملک چے حکمرانان رازی اصل کی دک کا خلق دا آئین پاکستان سارا غداری کئی. راشد پاکستان دا دے ملک پا آئین کی سری او حکمرانان کئی سا. زمون دا ملک آئین چی دے دا مکمل اسلامی آئین دے، پا دے کہ دا کفر خلاف جہاد شتا، دے کہ حاکمیت اعلیٰ دا یو دا اللہ دے، اللہ تبارک و تعالی دے پا تمام دنیا کی دا قرآن و سنت نظام دا رائج کی. اللہ تبارک و تعالی دے دا اہل فلسطین سر اقبل مدد شامل حال کی. زمونگا استاسو با دا اہل فلسطین دا دی بارہ کی ذمہ داری سی. محترم مسلمانانو چی یو زمونگا استاسو دا تمام اہل اسلام دا سوچ او دا فکری کہ کلم دا ملک مشرانو زمونگ پا دے پاکستان پوچ کم لوی لوی بہادران ندر کرنیلان و میجران شترے. محترم مسلمانانو کہ کل دا ملک یو پوج و سربرا اگر اعلانو کا چی مسلمانانو اس نور انتظار داغی وقت ختم دے او ورزے پا دی یہودیانو باندے چی دا مسلمانانو ناری نو زنانا دا الجہاد دا پارا تیاری. دا پارا تیاری ذکر منتا قرآن و سنت دا درس را کرے، دا دا مذاکرو خبری ندی. مسلمان بچر تا کفار تا ہنزب کی گی نا، منتا دین اسلام دا ہوئی آغا خلق پخپل ہنزب شو و ان جنہو لسلم پجنہ بیاتم مائل شاہ. خطبہ دا دخپل اندے نوے چرازے مذاکرات کو پس کمپرومائز کو. محترم مسلمانانو کہ کل اعلانو شو نو قرآن و سنت منتدا پیغام را کرے چھے دا کفر او دا یہودیانو صرف اور صرف یو علاج دے. دا نپا مذاکرو نپا احتجاجونو نپا درناگانو دا یہودو او دا کتابیانو دا غید ختمولو دا پارا یو علاج دے. علاج سدے بڑا دا سی پروم ہوئی یارچ نن خدا اختر رز دا خویلی شو دا دقا یہودیانو یو علاج الجہادو الجہاد.
یہود ہنود کا ایک علاج، یہود ہنود کا ایک علاج تغیو لار دا کہ کلم مشرانو اشارو کا نو چې مونږ او تاسو بیا حاضر یو، حاضر به یو کنه چې زمونږ ذهنن دا رډي یو دا ذمہ داری ده. دویمه محترمو چې مونږ او تاسو په خپل هر دعا کې هغه مظلومان یاد ساتو. په دنیا کې چې کوم ځای کې مظلومان دي خصوصا په غزه او فلسطین کې محترمو چې مونږ اختر صحیح طریقې سره ګورې انجای نکو چې مونږ ته خپلوان هم راځي اختر دی مبارک شه، ولې نن بالته د اختر نه دای به څنګه اختري چې دا مو په ذهن کې نو چې مونږ او تاسو په هر دعا کې مظلوم یاد ساتو. او درې محترمو چې کم دکان ته ورځي، کلوی دکان ته ورځي، که وړوکی دکان ته ورځي، که څوک دکاندارانی د الله خاطر وکړي، د الله لحاظ وکړي، د هغه خلکو چې څونه پراډکټس دي هغه مه استعمالوي. دا غیرت هم چې لږ ډېرو شي که نه مسلمانان نو هغې ته به څه ناسه دچکا لګي. الله تبارک وتعالی دی د تمام مسلمانانو تمام عبادتونه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي. د چا څونه شریعه جات دي الله رب العزت دې د غیبي خزانو نه ترسره کړي. الله دې د تمام مسلمانانو په میانس کې اتفاق او اتحاد راولي. الله تبارک وتعالی دې چا میانس کې خفګانونه دشمنه الله دې هغه پرورې په مینا محبت سره بدل کړي. محترمو دا اختر منځو دا خو 2 رکعاته مونځ دی، دا واجب دی، دې کې تکبیرات دي. په لومبي رکعت کې 3 تکبیرات زواید دي، په دویم رکعت کې 3 تکبیرات زواید دي. کله چې تکبیر تحریمه وشي ټول به ثنا ووایو، د ثنا نه وروستو 3 تکبیرات دي، بیا الحمد شریف او بیا ورسره صورت، بیا رکوع، بیا سجده. بیا چې کله دویم رکعت ته ودرېږو نو امام صاحب با چې قرائت وکړي د قرائت نه وروستو هغه 3 تکبیرات دي، بیا رکوع او بیا سجده او بیا سلام او بیا خطبه ده. دا خطبه هم واجب ده. زمونږه چې کوم ټیم مقرر شوی د هغې نه 7 منټه ټیم سیوا شو، چونکې ملګري را روانو تیر شوي مونځ هم چې مونږه وکړه ډېر ملګري مونږ ته په دې لاره را روانو نو فکس ټیم که د هغې نه لږ وخت سیوا شوي زه معذرت کومه. ملګري نیت کوئ صفونه برابر کړي. ایماندارو دن نزیشته دی، دن نراشه دی میز کش دا صفونو احتمامو کی ایماندارو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر. ټول مرګري دا یو اعلان وره سونا مرګري چې مستراغلي دي
زمونږه د دې دفکن سونا مسلمانان چې دي هغې د دې لپاره اکرام کړی دی نو یو ملګري ته د تلو اجازت نشته دی خطبه به ویلې کېږي خطبه واجب ده سونا مسلمانان چې دې ځای ته مونځ ته راغلي دي الله یې د ټولو د حاضري قبوله کړي په زړه زړه کې د مدرسې دپاره هم دعاګانې وکړي چې الله د مدرسې ته هم ترقي ورکړي د دې څونه ضروریات دي چې الله د غیبي خزانو نه پوره کړي د دبکن دی مسلمانانو خصوصا نور یارانو دوستانو عموما په دې رمضان کې زموږ د طلباو خدمت کړي دي یې نن د راتلونکو دپاره اکرام کړي دی الله رب العزت دې دې لم بهترینې بدلې ورکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبيه وأصحابه تتوالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تبارك وتعالى دې دا اختر د تمام امت مسلمه د پاره د ډیرو خوشالو ذریعہ وګرځي تاسو ټول ته الله پاک تاسو نیک اعمال قبول کی جزاکم الله خیرا کثیرا